بني اسرائیلو کې یو لوی ګناهګار و، طفل نومېده. ترمذي شریف کې دا روایت موجود ده، دا حدیث ترمذي شریف کې راغلی ده. دا یو ډېر لوی زاني و، ډېر مالدار و. په هغه ټایم کې به یې هره ورځ د یوې یوې ښځې سره زنا کوله، معاذ الله. 80 دیناره به یې ورکولي، 80 دیناره د هغه وخت په حساب سره چې وزن یې کې اوس 15-20 لکه روپۍ ترې جوړېږي. یو وخت یوه ښځه ده ته راغله زنا ته، کله دی کمرې ته ورننوته د زنا په وخت باندې. ترمذي شریف حدیث کې الفاظ داسې راځي وایي ارعدت وبکت، دا ښځه ولړزېدله او په ژړا شوله. کیف ورته ویلې وایي ای ښځې ولې ما خو به تا ته څه بد نه ویلي، ما خو به څه نه یې راغوښتې، خو خپله زنا ته راغلې. دې ښځې ورته ویلې وایي و زه حاجت راوستل یم، غریبي راوستل یم، بچان مې وږي کړي دي، زه مجبوري زنا ته مجبوره کړی، ما په ټول عمر زنا نه ده کړې. وایي الکفل پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دی ورنه شاته شو، دا ښځه یې پرېښودله. وایي ورسه دا روپۍ یې موړه دغسې یوسه. چې ښځه لاړه د الله ته توبه وایستله، داسې توبه یې وایستله چې هغه ټیم ده ته مرګ هم راغی. ویې ژړل خپلو ګناهونو باندې مرګ ورته راغی. سهار چې راپورته کېږي خلک یې په دروازه ویني. بني اسرائیلو کې به چا ګناه وکړله په دروازه به یې لیکل سوي وو، د ده په دروازه لیکلي وو. ترمذي شریف کې هم د الفاظ موجود دي قد غفر الله للکفر، الله تعالی د کفر ټول ګناهونه وربخښي. داسې مهربانه ذات چې ګناهونه په یوه ثانیه کې بخي. الله تعالی خو زموږ عباداتو ته ضرورت نه لري، حاجت نه لري، نه د موږ په عباداتو باندې د ده جنتونه ډېرېږي، نه د موږ په ګناهونو باندې د ده خزانې کمیږي.